السلام علیکم ملګرو. یو څو خبرې د سپورټس په حواله سره او خاص کر د کرکټ په حواله سره کوم ضروري بولم. نو زه خو نه غټ کرکټر یم، نه داسې کرکټ ما کړی دی چې زه بس ټوټه پوټه کرکټ څه نه سم کولی، نه په کرکټ کې زه ډېر مخته تللی یم، مګر په یو څو خبرو مې سر خلاصیږي. زما په ذهن کیدای شي ستاسې له دغه سره ناس اتفاق نه کوي. هغه دغه ملګرو پخوا زموږ په هیات کې په خانوزۍ کې 3 ټیمان، دغه یې په کاریزاتو په علاقه کې نو ټیمان ډېر وو. د خانوزۍ تر 8 پورې زه وایم چې دلته 3 غټ ټیمان وو، د درو کلو تر دغه لاندې بیا 3-4 جونیر ټیمان. زموږ د علاقې هغه ډېر ښه کرکټ والی، ډېر ښه فاسټ بالران راتلل، ډېر ښه بیټسمینان راتلل، فیلډینګ لیول ډېر مضبوط و، ډېر ښه و، سخت کرکټ والی، پر ټرپ کېدلی، سپینران ښه سپینران ول. ملګرو بیا وخت تېرېدلی نسل بدل سولی، څه پخواني کرکټران پاتې شو چې هغو دا کرکټ مخته راویستلی. اوس چې زه دا کوم کرکټ وینم، دا کرکټ خو بلکل د تباهۍ خواته روان دی. د هغه مین وجه څه شی ده؟ مین وجه دا ده چې دلته د ټرپ کرکټ ختم سولی، ټینس بال کرکټ به ولې پر ټرپ به کېدلی، ګین په ګین کې به مومنټم والی، بالر به خپل ډېر سخت کوشش کولی، بیټسمین به خپل کوشش کولی، د بیک فوټ او د فرنټ فوټ دغه دوه خلکو ته معلوم و، بیټسمینان چې فرنټ فوټ څه شی دی، بیک فوټ څه شی دی، او کم ګین پر کم چم سړی ورځي، څه ترای وي، ډیفنس و چېرته وایي. او په کرکټ کې فیلډینګ ډېر ښه والی د خلکو غه، ولې سنګل او ډبل به خلکو اخیستل، نو له هغه سره فیلډران چې به هر وخت اونټوز ول، هغو به فیلډینګ مضبوطه کولی. نو د کرکټ یو ډېر ښایسته کلچر و پخوا موږ لیدلی، او ډېر غټ شوق یې والی. کوپي بوکس کوم بیټینګ والی یا بالینګ والی، هغه موږ لیدلی. کرکټ په سټریټ بالا چې به کومو خلکو بازۍ کوله، سټریټ چکه چې به کومو خلکو واله، لیبې شاټ والی، لیبې کټ شاټ کم والی، لیبې په ګلۍ کې کم شاټ والی، لیبې اون ډرایو، سټریټ ډرایو، آف ډرایو، د دغه به خپل خوند والی، لیګ ګلانس، د عجبه شاټونه موږ لیدل. نو بیا وخت بدل سولی، ټرپ ختم سولی، ټرپ چې ختم سولی، بیا دغه رالی سیمټي پیچان راله. سیمټي پیچان چې راله، آبادي ډېره سوله، ټیمان په پخوا 20-30 ټیمانو په ګرده علاقه کې، دا اوس په 100 په زرو سول. نوي هلکان دي د کرکټ واقعي شوقیان دي، خو نه ښه کوچینګ شته، نه د دوی دپاره د سخت ټپ کرکټ یو بندوبست ده. بس د سیمټ پیچ دی، ګین پر یوه لاین را روان دی، دی کراس ځي، 3 ګینان میسي، بیا 2 پر لګژي، 2 چکې سي، دا یو لیا سنګل سي، لیا ډبل سي، لیا چوکه سي. بس دا بیټسمین په ده خوشحاله دي چې ما نن 2 چکې ووهلې، نن ما پر 28 بالو سنچري ووهله، نن پر 35 بالو ووهله. ولې؟ نو هغه سخت کرکټ نشته. بالران خواران به پخوا فاسټ بالرانو زموږ په علاقه کې زما په یاد دي تر 20-20 زیات تیز فاسټ بالران دي، زموږ د اندازې مطابق 140-45 ګینان به یې غورځول. دغه د سیمټ چې کوم پیچان دي، د بالرانو لیول، د بالرانو هغه سکیل، ولې په ګین کې مومنټ نشته، ګین پر یو دغه روان دی، دا بیټسمین کار څو کراس لاړ سي، دا شاټ د چکه کوای سي، بالر کار څو کوشش وکړي، د هغه ګین هغه طرح نه سوینګ خوري، نه تیز وځي، نه د هغه سکیل معلومېدای سي. نو کرکټ چې دی، کرکټ زموږ د علاقې غه، د خانوزۍ غه، دا بلکل تقریبا د تباهۍ تر لیوله ورسېدی. د دغه مین وجه څه شی ده؟ مین وجه دا ده چې ښه کوچینګ ختم سولی، د ټرپ کرکټ ختم سو، ګر سیمټي پیچان دي، او غټه تباهۍ چې بیا ده هغه په کرکټ کې کاروبار رالی. پخوا به د کلو ټیمانو یو جذبه به وله چې د هر کلي به خپل ټیم و، دا بل کلي چې به یې ګټلی، کمپټیشن به ولی چې باید زموږ کلی تر دا بل دغه وکړي، لکه د ملکو غوښتې. دا کرکټ سر مات سو په دغه کې وروره د پیسو سیستم رالی، یو څو کسانو کاروبار کې شروع کړلی. زه د چا نومان نه اخلم، نه د چا دلازاري کوم، ډېر خلک به مخلصه وي، سینیره خلک به وي، نو هغه ستۍ سر په خلاصه جي، هغه انالیسس ته یې وکړي. نو په
کرکټ کې کاروبار رالی، ټیمان ختم سول، د کلو ټیمان ختم سول. د مثال د خانوزۍ په ټیم کې د بوستان والا هم بازۍ کوي، د بوستان په ټیم کې د خانوزۍ والا بازۍ کوي، د مرغۍ په ټیم کې د نیګاندي والا بازۍ کوي، د نیګاندي په ټیم کې د خانوزۍ والا بازۍ کوي. نو هغه کمه جذبه سي والا د قومو د کلو چې په هغو کې به نفرتونه نه وو، خو د مقابلې کمپټیشن سخته مقابله به دوی سره کوله. نو دا کرکټ تباه سولی. په کرکټ کې زما په ګرده علاقه کې ماته نه دی معلوم چې دا تره بیټسمین راوځي چې هغه د پرنیشنل لیول مخ ته ولاړ سي او هغه د دغه وکړي، هغه د لیدر بال کرکټ وکړي چې کوم پر ټرف کاږي. ولې دی کراس ځي سټریټ بله ختم سوله. سټریټ بله دغه وایي چې ختم سو سپیچ سیمټي دی، دی کر سو کراس ولاړ سي، ګین پر یوه باونس راځي او دی ارته را شاټ وایسي. نو د ده دا خیال دی چې زه دی ښه بیټسمین یم. دا یقینا د کرکټ تباهي ده. زه یو ګزارش کوم، زه خو لکه ما چې په اول سر کې وویل نو د غټ کرکټر تر سوی یم، مګر په کرکټ څه نه څه پوهېږم، څه نه څه مې کرکټ لیدلی دی، پخوا کرکټ مې لیدلی دی، اوس هم وینم. دا کرکټ ډېر د تباهۍ خواته روان دی. نو کوم ارباب اختیار چې دي یا د دوی باډي د لکه کیسې هغه د دا وکړي پوري طور پر دا کوم سینیره خلک چې دي، یو د کوشش وکړي وکولو ته د خپل ټیمان ورکړي، د هر کلي د خپل ټیم وي، او بل د سیمټي پیچان کم کړي، ټورنمنټونه د پر ټرپ کېږي، ټرپ پیچان د جوړ کړي، لږ د کرکټ سخت کړي، ټف دی کړي، لږ د دا کوم کوچینګ د دغسې کوم کوچینګ سټاف دی د هرې ټیم هغه د بیټسمینانو ته فرنټ فوټ بیک فوټ سټریټ بله ور زده کړي، بالران د تیز بالران، سپینران نشته، پخوا ډېر ښه سپینران راتلل، ولې سپین پر سیمټ پیچ ناکامه دی. نو اکثره زموږ کرکټران د تباهیو خواته روان دي. زموږ دا یو سپورټس دی، بل سپورټس موږ په علاقه کې نه لرو. نو کوم سینیره خلک چې دي له موږ د څو خوا نه به دی، زموږ یقینا هم دا یو سپورټس دی، یو څو خلک محنت کوي، نو محنت یې باید چې دا ته راوسي چې یو علاقې ته یو داسې کرکټران ورکړي، داسې سپورټسمینان ورکړي چې هغه علاقه فخر په وکړي. نو خامخا هغه خلک مخ ته تلای شي چې هغه په اکاډمیانو کې لګیا دي، لا پیسې لري، لا خپل کشنیان په غټ غټ ښارو کې دي، هلته یې په ښو دغه کې داخل کړي دي، په ښو کوچینګ سنټرانو کې یا په اکاډمیانو کې. نو دا زموږ د علاقې د کرکټ که تباهي راګرځوي، هغه د اول چل دغه کار وکړي چې ټرف پیچان د جوړ کړي، کرکټ ته دا کاروبار او پیسې د مکمل ځین ختم کړي. انعامات د بېشکه کښېږدي، مګر دا کلاړیان خرڅونګ را خرڅونګ دا نور دا د کرکټ زما په نظر کې تباهي ده. کېدای شي زه غلط یم. او بل دویمه خبر دا ده، موږ دغه شی له دغو کرکټرانو زه خپله ارو چې ورنګ و نسل ته هم کتل کېږي، ویسیت ته هم کتل کېږي، دغه شی باید چې ختم شي. نو که موږ د کرکټ د بچاوېدو دغه لرو، اراده لرو، باید چې دغه یو څو کارونه وکړو. زموږ به انشاءالله آینده نسل ښه کرکټران پیدا کړي، ښه زورور سپورټسمینان به راشي چې هغه د علاقې نوم روښانه کړي. کوم خلک چې په کرکټ خوا به دی، د کرکټ ارباب اختیار دي، هغه د دا څو شیان زما یو مشوره ده، زه غلط کېدای شم، پر دغو د عمل وکړي، انشاءالله زموږ کرکټ به بچاوم شي. پخوا زما په یاد دی داسې 15-20 کاله نه مخ زموږ په کلي کې اورنګزیب خدای دې وبخښي ډېر ښه کرکټر والی، ډېر پوزیټیو کرکټر والی، هر چا ته یې موقع ورکوله، غریبان یې رامخته کول، د خپلې پیسې خرڅولې. دغه تر نور د ملګري وو، زموږ ورور وو، نورو ډېر ښه کرکټران ول چې هغو کرکټران سپورټول. نو انشاءالله د هغو به هر څوک که د ده دښمن هم وي، د ده به تعریف وکړي چې باید دا خلکو په کرکټ کې ډېر ښه مثال پرېښولی. نو دا نن سبا کرکټرانو ته زه خواست کوم چې کرکټ بچاو کړئ. دا زموږ د علاقې دا یو سپورټس دی، زموږ د ملک دا یو سپورټس دی، نور سپورټس تقریبا ختم دی. نو په دغه کې که کاروبار راسي، په دغه کې که دغه د کلو هغه یو جذبه یو دغه ختم سي، هغه اورجینالټي له دا ځه ووځي، په دا کې نورې کیسې رامخته سي، نو به زموږ کرکټ بیا تر دغه هم نور هم تباهي. ما ته په ګرده علاقه کې زه حال وکړم، ښه فاسټ بالر نه دی رامعلوم چې هغه 140-45 اندازن دونه ګینان غورځولی سي، نو 150 به بیا دا چیرې ټچ کړي. دا تره بیټسمین ما ته نه دی معلوم لکه پخوا چې وو. پخوا به 10 رنز 8 رنز په اور کې جوړول ناممکنه وو، سخت به وو، یوه چکه نه ویل کېده، ګروندونه غټ وو. دا ګرد سیسټم زه خو دا نه وایم چې دا د یو سازش دی د وسپالۍ، کېدای شي څو خلکو په دا شي سر نه خلاصوي. بهرحال د خپل کرکټ بچاو کوي، د خیال وساتئ، دا یو سپورټس لرو. نو لہذا زه له ګردو ارباب اختیار زه دا خواست کوم چې باید چې موږ د خپل کرکټ د خپل سپورټس دا بچاو. مهرباني.